من د پېښور پریس کلب د خپل صحافیانو ملګرو چې د طیب صاحب په قیادت کې راغلي دي او موږ سره اظهار یکجهتي کوي، موږ د هغوی هم د ډېر اخلاص شکریه ادا کوو او په دې باندې فخر کوو چې د چارسدي او د پېښور د نوښار د مردان ټول صحافیان چې دي په یو پلیټفارم باندې دي او انشاءالله موږ به د یووالي اظهار کوو او دې خلاف به خپل جدوجهد کوو. دې نه پس اوس زه د جمعیت العلماء اسلام چارسدي د ضلعي رهنما سید حلیم شاه صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي او په مختصر الفاظو کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. سید حلیم شاه صاحب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ډېر شکریہ ادا کوم د صحافي برادر تاجر برادر باندې مقرره کړه ورو زه د جمعیت العلماء اسلام د نمائندګۍ په تور باندې یو دوه خبرې کول غواړم. زه دوی ته یقین دهاني ورکوم چې موږ به تاسو سره په هر ډګر ولاړ یو، په هر میدان به راسره ولاړ یو، چې څه قسمه قرباني انشاءالله موږ به تاسو سره ولاړ یو. ورو د ایم ایس سره زما یو ملاقات شوی دی، تاسو په خدای باور وکړئ دا خو ما ته ایم ایس نه ښکاري، دا خو ما ته چې کوم دی یو افسر نه ښکاري، دا خو ما ته د قوم خدمتګار نه ښکاري، دا خو خدای خبر یا سید نواب دی یا هغه چې کوم ګډ ګډ بدمعشان وو هغه شان رویه ده د قوم سره دغه سره. نو موږ دا مطالبه کوو چې کوم ډیډلاین د مرګور ورکړی دی دې کې د فوري دی چې کوم دی نه ټرانسفر کړی شي. باقي به موږ دوی په سلا باندې که هغه موټروی بندول وي که هغه د هسپتال مخې ته احتجاج کول وي موږ به دوی سره ولاړ یو. ډېر ملګري راغلي دي هغوی به خبرې کوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.